2008 او د 2002 الیکشن ریزلټس څوک راوالي او پای کې د خپل دغه وګوري چې د هغې نه مخکې چې یو څو سوه ووټه یې صرف اخیستلي او بیا د هغې نه پسته چې کله د پارټۍ ټکټ میلاو شو نو بیا څومره زره ووټ میلاو شو نو نور زه پای کې نور خبرې نه کول غواړم بلدیاتي کې م هغه ثابته شوې ده هغه هم ټولو ته مخامخ ته زه په هغې باندې نور خبرې نه کول غواړم دا هم ډېره عجیبه خبره ده زړه مې نه کېږي چې دا ووایم خو چې نوټس هم ورته چې میلاو شو نو واپس یې جواب لیکلی چې زه د پارټۍ تابعدار یم او زه د پارټۍ نه نه یم تللی چا سره چې هغه به ملاقات کړی نو هغه سره زه ملکي حالاتو باندې ما خبرې کولې دا داسې ډېر لوی ملکي سیاستدان راغلی چې ملکي حالاتو باندې خبرې کوي خو زه هغه دغه به ټول معلوم شي مونږ خو دا وی چې د یو ښه خاندان سره تعلق ساتي او کم از کم د خپل هغه خاندان هغه دغه به مخامخ ساتي او څه د هغې دغه څه روایات وي څه دغه وي خو څه زما خیال دی پي ټي آی والو هم دا زموږ روایات خراب کړل او سره دا ډېر خلک یې ګمراه کړل دغه کړل د دې په لاره کې به مونږ ودرېږو به او دا خپل دا روایات به هم صحیح طریقې سره به حل کوو او دا خپل دا صوبه چې ده دا به صحیح طریقې سره په لاره به روانوو به زه دلته کې دا هم ویل غواړم چې دا پي ټي آی والا په سټیج چې ودرېږي نو وایي چې یاره مونږ ډېر صفایي یو مونږ ډېر دغه یو زه ته صرف دا سوال کوم چې دومره صفایه نو دا بیګا ولې نیب چې دی د وزیر اعلی خلاف انکوایري آرډر کړه چې د ده انکوایري دې وشي چې مالام جبه کې د واکسین ورکړی دی نو دغه دی اوس دغه وکړي دا خو لا لومړنی دغه دی دا به تاسو را روان ګرځو کې اورئ چې نور څومره کیسونه پرې جوړېږي او نور څومره دغه کېږي نن هم ما د سپیکر بیان کتلو چې یاره زمونږ خلاف یو سکینډل نشته نو زه ورته دا ویل غواړم چې بېګا جوړې خبرنامه دې نه وه کتلې چې دا بیان دې ورکړی دی نو د دې تاسو خپله صفایي په خپله دغه وکړئ عزتمندو که مونږ وګورو نو دې 4-5 کاله کې زمونږ د صوبې خلکو ته ډېر دروغ ویلی شو دا په سوشل میډیا باندې تبدیلي نه راځي که تاسو دا خیالي چې یاره مونږ په سوشل میډیا باندې د یورپ او د بل ځای تصویرونه ورکو او وایي به چې یاره دا زمونږ کالام شو دا زمونږ دا ځای شو دا داسې شو دا په دې باندې نه کېږي عملي کار خیال غواړي 4 کاله خو په دې باندې لګیا چې یاره نظام ټیک کوو هغه نظام کې مونږ څه فرق نه لیدلو او آخري کال کې چې رالل نو کارنامه دا وکړه چې هغه پیښور چې دی چې هغه لږ ډېر روډونه چې جوړو هغه یې ټول داسې مات کړل چې یاره د هغې هغه بلکل اوس سړی هغه پیښور پېژني نه چې هغه پیښور دی مو که نه دی ډېر دغه یې کو چې یاره دوی نوې سیاست آغاز کوي د نوې سیاست آغاز پیدا وشو چې نن چیرمن په خپله راپاسي ووایي چې یاره زما 100 نه زیات MPS خرڅ شو نو دا دغه نوې سیاست آغاز و دوی به وایي چې یاره مونږه هارس ټریډینګ نه کوو او مونږه چې دی مونږه نور دا قسمه حربې نه استعمالوو نو دا د اپوزیشن MPS باندې چې تاسو شمولیتونه کوئ یا د هغوی لالچ یې ورکوئ د سیټونو دا هارس ټریډینګ نه دی دا آیا دا هغه لحاظ سره همغه سیاست بنیاد تاسو په خپله دوی نه ږدي لګیا دي چې کم دوی وایي چې مونږ به بدلو او دا به یې څنګه بدلولو هغه سړي په ذریعې چې چا په خپله 3-4 پارټۍ بدلې کړي دي او دا هم پته نه لګي چې آینده به دې پارټۍ کې پاتې کېږي مو که نه هغه سړی چې د هغه
بنیاد چې دی هغه مونږ جوړ کړی دی او د هغې نه پس چې مونږ نه وتښتېدلو نو د هغه به د بل چا اسیس دغه شي نو هغه کس به څنګه دوی له نوې سیاست دغه کېدي یا څه هغه لحاظ سره به دغه وکړي په بنګاله کې به هر څه ټیکي په وزیر اعلی هاوس کې به هر څه ټیکي دلته راشي او د دې غریبانو نه تپوس وکړي او دلته کې د خلکو له عوامو نه تپوس وکړي او عوامو حالاتو ته دې وګوري دا بنیادي خبره ده او همدې هغه سره به راپاسو چې خلکو MMM کتلې ده خلکو عوامي نیشنل پارټي کتلې ده او د دې دوره مو کتلې واحد اوس چې پاتې دي هغه د ټولو سترګې زموږ طرف ته دي او ان شاء الله را روان موقع چې دغه ستاسو دا او ان شاء الله دا به په ټولې صوبې کې به زموږ او دا به ورته ثابتوو به چې تاسو پنځه کاله دوره تېر کړو تاسو هغه لحاظ سره خلکو په توقعاتو پورې راننه مونږ به ورته ثابتوو چې بهی څنګه د خلکو خدمت کېږي او څنګه چې د مسایل حل کېږي دا ورته مونږ هغه لحاظ سره به ښه PK18 چیرمن صاحب خو وویل چې 1000 ټارګېټ دا به آصف خان دا به راته پوره 1000 په 1000 به راته ښایي 999 نه منمه خو دغه چې دی دلسه ټیک ټاک بیګا چې کوم هلکه بنده مخامخ راغلي دي دا تجاویز دي دا لا دا نه ده چې دا شوي دي یا داسې دغه شو په هغې کې ما ته خو داسې ښکاري چې داسې حوالې سره جوړې شوي دي چې کسانو له فایده رسول لپاره او کېدی شي چې د الیکشن ډیلې کول لپاره دا طریقې کار دغه شوي مونږ په دې باندې دغه کوو چې بهی مونږ ته بلکل په دې باندې د دې هلکه بندو باندې اعتراض دی او په دې باندې به په دې ورځو کې دننه ټولو ملګرو سره کینو او چې کوم ځای کې ابجیکشنز داخل کول وي کوم دغه کول وي هغه ټولو سره سره مشاورت سره پای کې به داخله وکړو مونږ به الیکشن کمیشن ته دې باندې به ځو او دې ته به صحیح دغه ښیو چې بهی صحیح طریقې سره اول خو پکار نه وه چې دا سیټونه هم کم شوي وي ځکه چې مونږ دا ګڼو چې دا پکار شي دا په ووټر لیست باندې شي او صحیح دغه باندې تاسو مخکې یو طرف ته وایئ چې ابادي زیاته شوه بل خوا ته وایئ چې یاره پکار دی چې صحیح ریپرزنټیشن وشي نمایندګي صحیح وشي او بل خوا ته تاسو بیا د 1,85,000 نه دا 3,09,000 یا 3,10,000 ته د هلکې سایز وړی نو دا خو تاسو یو لحاظ سره هغې خلکو سره زیاتی کوئ د هلکو سره تاسو زیاتی کوئ لګې اول په 1,85,000 باندې چې کوم فنډ راتلو اوس به هغه 3,10,000 باندې به هغه فنډ راځي نو دا خو یو لحاظ سره زمونږ د صوبې خلکو سره زیاتی کېږي په دې حوالې سره به مونږ صوبه الیکشن کمیشن کې به دې کې پټیشنز به هم داخلو او دې کې به مونږ خپل پوره کردار به ادا کوو دا ورته صرف ویل غواړم چې د چا دا خیال وي چې یاره د خپلې مرضۍ حلقې به جوړې کړو او په هغې حوالې سره به د قومي وطن پارټۍ ته څه نقصان ورسي نو دا ورته زه وایم چې دا ستاسو خامخیالي ده که تاسو